دوه ګټې د هغوی غوځارې شوي دي. مین بیټسمینانو دواړه په فل ټاس بال باندې عبدالصمد په خپله لګیا دی بټان ټیټ کوي. نو اټ مینس چې شپږ باله ټایم هغه اخلي په دې ټایم کې. دا د تحصیلي بریکوټ کلی کوټې قلعه ګراوند دی چې پکې د KPL یعنی کوټا پریمیر لیگ اوم ایډیشن شروع دی. د 7 کالو د دغه کامیاب ټورنمنټ صحرا د یو کس په سر ده چې نوم یې محمد عباس خان دی. عباس خان په خپل یو لوبغاړی دی چې د کرکټ په لوبه کې په خیبر پښتونخوا کې یو ستر نوم پیدا کړی. عباس خان وایي چې ارمان مې دی چې د سیمې هر ځوان د نشو نه بچ کړم او د ګراوند لار ورته سمه کړم. هم په دغه غرض مې د KPL آیډیا ذهن ته راغله او د 7 کالو راهیسې دغه ټورنمنټ په کامیابۍ سره روان دی. زه په خپل باندې ډېر د وړوکوالي نه د سپورټسمن د میدان ته راکوشی یم. ډېر د وړوکوالي نه په دې سپورټس کې دلته کې چورلم زما خپل دا خواهش دی. ما په خپل باندې هو الحمدلله رضوان افتخار چې کوم دی اوس په انټرنیشنل ټیم چې کوم دی زه د هغوی سره ټیم میټ پاتې شوی یم. هغه زما ټیم میټس ولو خو د څه وجوهاتو د لاسه زه شاته شوم. هغو مخکې لاړل هغوی له الله تعالی هغه ځای ورکړو زه شاته پاتې شوم. خو مونږ بیا هم امید نه دی بایللی. اوس هم که ته وګورې نو زمونږ په دې سرکل کې دننه زمونږ لقمان فیصل چورلې باقاعده خپل یو کوشش کوي چې شاته د هغه سره زمونږ هر قسمه که ټیکنیکلي سپورټ یې که مونږ هغه په هر ځای کې هر قسمه سپورټ یې مونږ هغه سره تیار ولاړ یو. نو ستاسو د سوال جواب دا در کوم چې یاره کم اور چې دننه زمونږ دننه بلیدو چې یاره مونږ د انټرنیشنل کو هغه ونه شو. اوس مونږ لاندې زمونږ د کور کلي د علاقې چې کوم خلک ته په چا کې د کرکټینګ ګټس ته باقاعده مونږ د هغوی هر قسمه سپورټ کوو او زمونږ دا خواهش دی چې که هغوی دغه مقام ته ورسېدل دا به داسې لکه زه چې دې مقام ته ورسم. نو زمونږ کوشش لا جاري دی انشاءالله که خیر دا به ضایع نه ځي. عباس خان وایي چې د دې ګراوند په آبادولو کې را سره د علاقې خلکو او د پخواني وزیر مراد سعید رور کلیم لالا ډېرې مرستې کړي. په اوله کې چې کله زه تیر شوی ټینیور کې زه یوت کونسلر هم د دې علاقې نو زما ملګری د کریم لالا کوم چې د مراد سعید مشر رور د حلقه په هغه ټایم کې د N29 د مراد حلقه وه. نو دا ګراوند که نن په دې طریقه باندې آباد دی نو په دې کې د کلیم لالا ډېر غټ خدمات دي چې هغه زول ته کېنوله ما ته یې ویې ته یوت کونسلر شوی او ته د یوت له څه وکړه. په خپل باندې دلته کې رالو انجینران دلته کې راویستله ما د ګراوند د حالت داسې نه و دا کم چې اوس داخله کینی د انتهایي په بد حالت باندې دا ګراوند پروت و. نو د ټول نه غټ کنټریبیوشن پکې زما سره د هغه دی چې هغه دلته کې راغلو او موږ یې پکې هر قسمه کار یې پکې ماله وکړو دا ګراوند یې راله آباد کړو. ډېر خلکو ډېر پازیټیو ریسپانس مال لګړی دی. هېڅ چا هېڅ قسمه زموږ ته نیګیټیو څه نه دي کړي. دلته کې چک چاپېره زموږ دا ګراوند که تاسو وګورئ نو لږ ورکوټ یې هم دی آبادي هم غټه او سپورټس هم دلته کې ډېر په ښه طریقه باندې کېږي. نو سپورټس لورز دلته کې ډېر زیات راځي. دلته کې چک چاپېره د کم کورونه چې کم دي دا کورونه والو زموږ سره باقاعده ډېر زیات تعاون کوي. هغو کورونو ته که بالونه ځي نو ودن سیکنډز هغوی موږ ته خپل څیزونه راواپس کړي. نو شکر الحمدلله تر اوسه پورې داسې هېڅ قسمه څه نه دي راغلي چې یاره څوک پکې موږ ته له تیږدي بلکې هر سړی راځي او دا شی زموږ سره ښه پروموټ کوي چې یاره دا کلي د علاقه پرې راښکاره شي. عباس خان دا هم زیاته کړه چې چېرته را سره د کور کلي او علاقې خلکو پوره مرسته کړي نو هلته تر اوسه موږ ته په حکومتي کچ هېڅ قسمه سپورټ نه دی میلاو شوی. نه تر اوسه پورې خو د دې سیسټم نه موږ مستفید شوي نه یو په هېڅ قسمه لحاظ سره هم دا نه یو مستفید شوي ځکه چې هغوی ځانان په خپلو باندې لا نه دي پوه چې زموږ څه رول دی په دې نظام کې زموږ رول څه دی. نو موږ تمه ساتو چې انشاءالله تر اوسه پورې غوسه نشته دی خو په مستقبل کې که د هغو د لاسه څه ښېګړه د دې سیزون دپاره کېږي نو دا به یو ډېر ښه اقدام وي. د نوي کل په نوم په خپل پیغام کې عباس خان صدارنګي وایي ینګ کل سره خو مشرانو دا پیغام ورکوم چې دا وخت داسې وخت دی زه بار په هر ځای کې دا خبره کوم چې په دې وخت کې چې سپورټس پروموټ کول څومره ضروري شوي دي دونه په دې تاریخ کې چېرته کې دومره نه ولو. تو د ماحول ته وګوره چک چاپېره د خلک ناست دی ته به په دې کې هر قسمه سړی میلاو شي او داسې یو ماحول دی چې دا ماحول تو په دې معاشره کې نور په یو ځای کې نشي پیدا کولی. که زمونږ ودونو ته ووایو نو مشران کشران او هر څوک نشي راتلی څوک انوایټ کوي څوک نه. په غمونو کې هم دغه حل دی که نور وګورې هم څه نشته. دا داسې یو ماحول دی ته وګوره چې هر قسمه سړی په یو شانتې مونږ ټریټ کوو که راغلي که څوک هر څنګه دی مونږ یو شانتې ټریټ کوو. هغو ته یو ماحول پرووایډ کړی دی هغو د یو بل د زړونو نه هغه ډېرې خبرې لرې کړي یو پلیټفارم ته راغونډېږي. زما لپاره پکې ټول نه غټه خبره دا ده چې یاره هغوی خپل زړونه پاک کړي او راشي په دې میدان کې د یو بل سره کېږي. نو سپورټس پروموټ کول ډېر زیات ضروري دی. د هغې نه علاوه د سوشل میډیا او د میډیا چې کوم هغه نیګیټیو طرف ته هغه طرف ته هم د خلک ډېر ور روان دی. نو د خلک به الو دې سیټ ته راځي چې څونه تاسو سپورټس پروموټ کو او سپورټس داسې واحد یو څیز دی چې ته په دې باندې معاشره راغونډولی هم شي او دا معاشره راغونډه که دونه چې بیا تو څه کار اخیستل غواړې الله تعالی به هغې په خپله باندې برکته شي او دا خلک ټول هغه کار ستا سره ودرېږي. په ګراوند کې موجود د کرکټ د لوبې نه مزې اخیستونکي د محمد عباس خان کلیوال د عباس خان په هکله وایي د KPL دا اووم کال د کوټې په ګراوند باندې چې دا رینج کېږي او اونلي کال باندې دا رینج شو نو دا ګراوند بیخي د خاورو ډکو او دیوالونه سره د هغې نه بعد عباس چې کوم کوششونه وکړلو ټول نه ولې ګراوند برابر کو د هغې نه بعد چې کوم دی نو لکه دا ایونټ یې منعقد کو هر کال دا ایونټ چې کوم دی دا منعقد کوي
عباس د ټول چې کوم کوششونه دي د عباس کوي د دې په شاته باندې مکمل سپورټ چې کوم دي زموږ سره اصلي د ټیم والا او د دې کمبین کردار چې دغه محمد عباس خان دی او دغه موږ ټول شکریا ادا کوو چې هغه دا قسمه ایونټ کال په کال باندې ارګنایز کوي او د خلک د دې کورونه او د موبایل نه راپاسي او د ګراوند ته راولي او د دې ټول کریډ عباس ته ځي. عباس دلته کې دا اووم کال دی چې دا دغه ټورنمنټونه ارینج کوي. که چېرې داسې یو دوه کسان باندې د اصل په ریکورډ کې پیدا شو نو انشاءالله تعالی چې دا نشې مشې او دا دغه به ختم شي، خلک به ګراوندونه راشي، هسپتالونه به ویران شي. د عباس خان یو کلیوال او د کرکټ په لوبه مین رئیس خان څوک چې په پردیس کې ژوند کوي وایي چې دا د عباس خان یو کاوش دی چې ټوله علاقه یو ګراوند ته راغونډه کړي، ځوانان پکې د موبایل نشو او تماشو نه بچ شي او د کرکټ یو صحتمند لوبې سره وابسته شي. KPL زموږ د دې کلي یو داسې ایونټ دی که نه چې دې ته د ډېر لور لور ځایونو نه خلک راځي. موږ په خپله باندې بهر ژوند کوو او بهر چې دی نو موږ د هغه ځای نه خپل ټایم وکاږو دې دپاره. موږ وایو چې لکه مطلب د زموږ چې دا نوی کل کم را روان دی دا ښه طرف ته د عباس داسې کوششونه روان دي چې د دې نه که تاسو وګورئ دا واړه اوس په دې ورځو کې د سکولونو چوټیانې دا واړه چې نو د دې اپلدو غفلتو نه د دې نشو تماشو نه د دې شیزونو نه چې دا د دې نه لږ لرې پاتې کېږي. نو د عباس چې کوم کوششونه روان دي که نه زه خو دا ډېر زیات اپریشیټ کوم او بل زمونږ زما خو چوټي ته راغلی یم نو زمونږ چې د هغه ځای نه هم زمونږ ډېر ملګري ګوري دا ځای تاسو که وګورئ کراوډ دومره زه نه ګورم چې نورو علاقو کې یا په نورو کلیو کې داسې کراوډ دا د دې عباس سره د خلکو مینه ده د دې ګیم سره مینه ده او سپورټسمین تاسو ته پته ده چې په هر ځای کې سپورټسمینان نو په د هغه ځای کې چې هسپتالونه کمي هغه ویراني او ګراوندونه چې نو دا آباد دي. اکثر پکې د هلکانو پکې پروګرام ایونټ د مشرانو پکې یا بل اوس پکې یو انټرټینمنټ دپاره په دې بریک کې یو دغه شی میوزیکل چیر د دې نه مخکې پکې بیا د ماشومانو پکې د رننګ یا دغه شی نو عباس هم ډېره شکریا ادا کوو یو جهان مننه د ټولو او ډېر ښه ایونټ روان دی موږ ډېر انجوای کوو. که د عباس پرنګ هر ځوان دغه سوچ او دغه فکر پیدا کړي چې خپل د علاقې له د خپل وطن له څه کول غواړي نو هغه ورځ لرې نه ده چې دا ملک به مخ په ترقۍ روان شي. ظفر شاه MP نیوز کوټه بریکوټ سوات. MP न्यूज सवाल समेत मुल्की और गैर मुल्की खबरें आप तक पहुंचाए सबसे पहले। दिन भर की ताज़ा तरीन खबरें हो या अवामी मसाइल हो, MP न्यूज की स्क्रीन पर सबसे पहले। सियासी मैदान हो या हो खेल का मैदान, हम पहुंचाएंगे सबसे पहले खबर MP न्यूज पर। अब आपकी आवाज बनेगा MP न्यूज सबसे पहले। तो अभी Facebook पर और YouTube पर सब्सक्राइब कीजिए MP न्यूज को।